دا څوک چې طواف د بیت الله شریف نه کوي نو په دې شپې ته رحمت ستون للطائفین او کما قال علیه الصلاة والسلام محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې څوک د خانه کعبه ته طواف کوي شپې ته رحمت په رب ذوالجلال طرفنا لك د باران راوريږي. سبحان الله. سلویخ رحمت دا غچا دا پاردی چی دا مقام ابراہیم سر دو رکاتا نفل گئی. شل رحمتنا پا آغا انسان وریگی چی نفل گئی نتواب گئی خو اسی دا کعبی زیارت و بیدار گئی مقام ورتگوری. لیدہ دا رحمت اللہ دے ہر چانے نصیب گئی. دا بعد خلق یغیئے گوری د باطن صفائی شي. امام سبوکی رحمت الله علیه لیکلی دی ما 15 او یا حج کړی 115 سال عمر کې وفات شوی دی. څومره عمر کې او څومره حجونه کړو 15 او یا حج کړی یعنی بس هر کال بدلو چې کله نه فرض شوی. د عرفات په میدان ولاړو ما خلق راجم شیو دعا یې کولا پکم دې چې زمونږ استاد د نکاح د سیدنا آدم علی نبینا علی السلام دعا رب جلال قبول کړي وا په وسیله د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نیما لګه سخاو کلماوي چې یا الله دا ټول انسانان دي تا ته جړاو فریاد کوي او په دې کې د چا حج نه قبول کړي شوی نو ما 15 او یا حج کړی دي زما دا غین ورله یو حج ورکی او خدای دا غدا چې کله د عرفات نه واپس مینا ترالو قربانه زیتا التحجام بیا ساروی علی مینا مزدلفه عرفات آینده جمعه کې ورته په دې درو باندې بیان ان شاء الله کوم. دا مشاعر دي سترګې مې ورلې نو ما باندې یو چغه واله شو خبره پوهېږې یو غیبي आवाज راته وشو چې ته د الله کور ته راغلې نو ته الله ته د سخا چل ښې ته د یو ډېر لوی سخي ذات دربار ته راغلې هغه ته د سخا چل ښې فوعزتي وجلالي زما د خپل عزت او په جلال باندې قسمی چې چا د بیت الله شریف زیارت کړی دی د ومه پیړۍ پورې مې داغه نسل او خاندان هم بخلې دی او 2000 کال وړاندې د خانه کعبه د پیدایش نه ما کعبه سره وعده کړی دا به 2000 سنه 2000 کال وړاندې د خانه کعبه د تخلیق نه وړاندې الله فرمایل ما خانه کعبه سره وعده کړی دا چې څوک په صدق او په ایمان او په وفا سره ستاسو دیدار او زیارت او ملاقات درالو او تا د ګوري د ومه پیړۍ پورې مې دا خاندان هم بخلې دی ما ته سخا چلخه بیا داسې ونه وې دا زور نه الله دې زمونږ استاد او دغه سه مشاهده نصیب. بهلول دانا رحمت الله علیه دا یو ډېر نیک انسان تیر شه دی او د الله ولی و. بهلول دانا رحمت الله علیه دا سدا ماشومان کوتړې جوړې ده لوګو د پارا وی جنت په 1 روپے دی جنت په 1 روپے دی جنت په 1 روپے دی چې غیواله دا واړه خپل خبرې کوي کنه دا کسه لکه د ماشومان غوند بهلول دانا رحمت الله علیه چې غوي چې جنت په 1 روپے دی نو یو صاحب راغو دله 1 روپے ورکړه بس لاړو